کتونکو دا مهال زه په دغه روجه کې د یو یوټیلیټي سټور مخې ته ولاړ یم. په دغه یوټیلیټي سټور کې په 1900 څیزونو باندې چې کومه ده ارزاني ده، یو له 100 روپۍ چې کوم دی کسټمر ته پیدا ده. کوم سیستم چې جوړ شوی دی په یو میاشت کې غټ خانداني وړوکي خانداني نو هغه 15 کیلو وړه، دا 15 کیلو غوړي او 15 کیلو چینی او 40 کیلو چې کوم دی وړه دغه شانتې تیل او وغیره وغیره به د هغوی د کور خرچه ده. خو یو سړی یو ګوتې وړي او ختمه شي نو 2 ملم راتلی شي، 3 ملم راتلی شي، 4 ملم راتلی شي. اوس مونږ خلکو کې خو رسم دی، مونږ خو جمع کول کو، کورونو توړل کو، بس قات په راځي به چې چاته سل په نظر راځي نو بس د سټورونو نه هم خطا کړي، د سسته بازار نه هم خطا کړي دي او په دې دوکانونو باندې پرون او بل پرون داسې رش و. پرون په دې روجه کې موږ په بعضې سټورونو کې چې ایریا ډېره زیاتره سټور ورته وړوکی دی نو هلته کې رشونه دي، نو دغه علاقه هم مد نظر ساتل دي. خو دې وخت کې په یوټیلیټي سټورونو کې تاسو ته په 1900 څیزونو کې چې کوم دی نو ارزاني راتلی شي. دا په شهادتي کارډ باندې د اوریجنل شهادتي کارډ به وروړي او دغه اوریجنل شهادتي کارډ باندې به تاسو له چې کوم دی نو دغه غوړي چینی او ارسه چې کوم دی هغه راکوي. اوس نن غوړي راغلي که نه استاده، چینی به څه ټایم راځي؟ سبا اوړه به بله ورځ راشي، بس ښه بیا به ډیلي شروع شي. بله دا شروع ده جي، شروع د نن ورځې چې کومه ده نو غوړي رالیږلي دي، سبا ورځ به چې کومه ده ټوله دغه خلکه روجه لنډه کي په چینو باندې، بله ورځ به چې کوم دی د یوټیلیټي سټور مخې ته به ورځ لنډو په وړو باندې. زه تاسو له ټایم ټیبل در کوم ښه، لکه چې څنګه د حکومت په ټویټر او په فیسبوک باندې روان دي دغه شانتې ټول ادارې چې کوم دی نو په دغه ټویټر او په دې څیزونو باندې روانې دي. څنګه چې موږ ته هغه صیب ووي چې په ټي وي خو چلېدل که نه، پریکټیکلي به خلکه پوهیې چې پریکټیکلي څه دغه ده. دا د یوټیلیټي سټورونو والا هم کمزوري ده. تر اوسه موږ هم نیو خبر چې یاره اوړه به غوړي به چینی به څنګه میلاویږي، په دې باندې خلکو ته بیا شکوک او شبهات راشي. خو موږ نن تاسو خبرو چې تاسو به ځان سره اوریجنل شهادتي کارډ وروړئ او په اوریجنل شهادتي کارډ به چې کوم دی تاسو ته وړه غوړي چې چینی چې کومه ده په هغه طریقه باندې به میلاویږي. 1400 روپۍ چې کوم دی نو تاسو ته په دې کې رعایت دی. الله دې کړي چې دغه روجه په خلکو باندې اسانه شي. خو زه به دې خلکو ته سوال کوم چې په دې کې ځان اوږې کې، په دې کې ځان تږې کې، په دې کې ځان ته خولې نه وباسئ. ټول ورځ به موږ سوال پسې ګرځو، کله د یو سټور مخې ته به ورځ تېرو، کله به د بل سټور مخې ته ورځ تېرو او چې کور ته یو سو نو غوره اکثر څښا شي، ګاونډي له هم ورنه کړو، غریب له هم ورنه کړو. نو تل وخوره، لږ وخوره، خو وخوره او هرس مه کوه. دا هرس چې کوم دی ختم که په اوبو باندې هم تېرېږي. اوسه پورې چې ډېر په دوکاندارو خرڅېدل، خو اوس لږ دا نن ورځ داسې ده بلکل چې دا موږ لیدلي دي او په دوکاندارو به خرڅېدل، دوکاندار به باقاعده دې په دوکاندارو به وړل. صحیح ده، الله به خیر کړي انشاءالله. ګرځو به زه څه ټایم هم په ګوتو ګوتو یې وړي دي. زما یوټیلیټي سټور والا ته دا خواست دی چې زه هر سهار روزم نو زه په سټورونه ګرځم. 400 خرڅول اخیستی په 300. صحیح ده، انتظامي ته هم دا خواست دی چې صرف تصویرونه مو باسئ، عملي کار کوئ. عملي کار موږ له پکار دی، خلکو له ارزاني پکار ده. صرف ډرامې هم شروع کړي دي او بس د دې ډرامو نه روزئ چې تصویر او وزیر اعظم صاحب ته ولېږه، تصویر او وزیر اعلی صاحب ته ولېږه او بس راغه او چاپي وواله. ما ته ووایه چې سمسل کړل، سمبند کړل، چالم سزا او جزا ورکړله. دا ډرامې نه منو، صرف ډرامې دي. خو بهرحال دې وخت کې چې کوم دی یوټیلیټي سټورونو والا تاسو ته په 1900 څیزونو باندې ارزاني درکوي. راتلی شي دا ستاسو وخت دی، دا ستاسو په ټکسونو باندې ورکوي. انشاءالله زمونږ به نظر په کم سټور باندې ورلو، سم ګیر کړل برملا بیا ارتخا یو سره